السلام علیکم ملګرو پېښور زلمی فینز د پاره غټه خوشخبری او ډیر مبارکي پېښور زلمی د پی اس ال فائنل لپاره کوالیفای شو پېښور زلمی یو غټ ریکارډ په پی اس ال کې جوړ کو پېښور زلمی په سیمی فائنل کې اسلام آباد یونایټډ لا په اویا رنزونو باندې شکست ورکو بابر اعظم یو ځل بیا ثابت کړه چې زه حقیقت کې کینګ یم بابر اعظم د کینګ یو ځل بیا نن سلیزه واخلې ده مین اف دی میچ هم بابر اعظم راغلی دی اور پېښور زلمی چې کله نه پی اس ال شروع شوی 2016 نه 2016 نه 2026 پورې دا یو لسم ایډیشن دی د پی اس ال یو لسم سیزن دی د پی اس ال چې پېښور زلمی چرته مطلب د پلی آف نه بهر د پی اس ال نه د بهر شوی پېښور زلمی په 11 واړه سیزنو کې پلی آف ته کوالیفای کړی دا یا په پلی آف کې بهر شوی دی یا سیمی فائنل بایلل دی یا فائنل بایلل دی لکه پېښور زلمی دا ریکارډ هم جوړ کو خیر بګا چې کوم اوس چې کوم میچ شو پېښور زلمی ورسز اسلام آباد یونایټډ دا غي په سکور کارت باندې هم ډیټیل سره خبره کو اسلام آباد یونایټډ لا د پی اس ال نه بهر شوی نه دی اسلام آباد یونایټډ سره یو بل چانس هم شته دی سباله د ملتان سلطان میچ دی ملتان سلطان ورسز حیدرآباد آی کې چې څوک وګټي نو هغه به اسلام آباد یونایټډ سره سیمی فائنل میچ کوي جی اسلام آباد یونایټډ ته بل چانس ته خو زه غواړم چې اسلام آباد یونایټډ فائنل ته کوالیفای نشي اسلام آباد یونایټډ بهر شي ځکه دا خبره راغلی دا خبر راغلی دی چې پاکستان کرکټ بورډ شاداب خان د ټي 20 کپتان جوړی او کچره شاداب خان اوس پی اس ال فائنل ته کوالیفای شو یا د بدقسمتۍ نقطه مکه فائنل وګټلو د پی اس ال نو بیا خو 100% بشاداب د پاکستان د ټیم د ټي 20 کپتان وي او زم دا نه غواړم او ټول کرکټ فینز هم دا نه غواړي چې شاداب خان د پاکستان ټیم ته راشي کپتانی خو لالوی خبره ده هغه د ټیم کې د اغشتو قابل هم نه دی ځکه شاداب خان چې کم پرفارمنسز دي نو خیر په دې باندې موږ په دې ویډیو کې خبره نه کوو پېښور زلمی ورسز اسلام آباد یونایټډ سکور کارت باندې خبره کوو او په هر کلاډي باندې انډیویډوالي ډیټیل سره خبره کوو سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاري پېښور زلمی باندې بیټینګ 221 رنزونه او کلاډیان اوټ شلور مکمل وخلی دي چې پېښور زلمی ته سٹارټ محمد حارث او بابر اعظم ډېر خپل سٹارټ ورکو پاور پلی ډېر خاولو بوله 16 بال 35 رنزونه محمد حارث جوړ کړی دي او بابر اعظم 59 بال 103 رنز جوړ کړی دي دا بابر اعظم په دې پی اس ال کې دوه مستلیز شو جی کوشال مینډس 26 بال 41 کوشال مینډس هم آوټسټینډینګ بیټینګ کړی دی 157 سټرایک ریټ سره کله بیټینګ کوشال مینډس هم کړی دی مایکل بریسویل 3 بال 2 عبدالصمد پړومنی بال باندې اوټ شو کچری د اوټ شو نه وي او دم لګ بیټینګ کړی ونو کې دیش سکور بیا 240 250 لا رسیدلې وي ارون هارډي 10 بال 20 ویل پلیډ افتخار احمد 3 بال 3 فرحان یوسف په 0 شوی خک لاړي دی خودلته ناکام شوی دی خورم شهزاد یو بال واخلې پاغه هم چوکا واخلې ده د اسلام آباد یونایټډ د طرفه ریچارډ گلیسن 4 اوور 45 2 وکټي خراب بالنگ اماد وسیم 4 اوور 38 خراب بالنگ سلمان مرزا 3 اوور 35 یو وکټه خراب بالنگ شاداب 4 اوور 42 3 وکټ سکور ډیر ور کړی دی خو وکټ 3 غشتري دي فهیم اشرف 3 اوور 36 یو وکټه خراب بالنگ کریس گرین 2 اوور 20 وکټ یوم نه خراب بالنگ لکه 221 پچو شنو ښکارا خبره ده چې خراب بالنگ کړی دی ښه پېښور زلمی سره بیسٹ بیٹر چې کوم دی عمر محمد حارث کوشال مینډس اور بابر اعظم کته کبیا مونږ ورپسې د اسلام آباد یونایټډ بیټینګ وګورو نو اسلام آباد یونایټډ په 151 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی اسلام آباد یونایټډ سره صرف سمیر منحاس خ بیټینګ کړي چې په 23 بال 44 رنزونه اور ډیوون کانوے 14 بال 20 رنزونه محسن ریاض 20 بال 25 شاداب 7 بال 6 مارک چاپمن 9 بال 4 حیدر علی 5 بال 8 فہیم اشرف 4 بال 1 کرس گرین 7 بال 8 اماد وسیم 15 بال 22 سلمان مرزا 7 بال 5 ریچارډ گلیسن 1 بال 1 نه ډاوټ چې کوم دی هغه پکې ریچارډ گلیسن پاتې شوی دی د پېښور زلمی د طرف افتخار 2 اوور 25 وکټ یوم نه خراب بالنگ خورم شهزاد 3 اوور 38 یو وکټه خراب بالنگ محمد باسط خ بالنگ کړی دی 4 اوور 19 رنزا 2 وکټي مایکل بریسویل 2 اوور 20 یو وکټه خ بالنگ سفیان مقیم 4 اوور 25 2 وکټي خ بالنگ ارون هارډي 4 اوور 24 3 وکټي آوټسټینډینګ بالنگ ارون هارډي سفیان مقیم محمد باسط آوټسټینډینګ بالنگ کړی دی پېښور زلمی سره د دې درو کلاډیانو میچ چینجینګ بالنگ دی بیټینګ کې بابر اعظم محمد حارث او کوشال مینډس د درې وړ بیټسمنانو خو بیټینګ کړی دی اور بالنگ کې مایکل بریسویل سفیان مقیم ارون هارډي اور محمد باسط د درې وړ بالرانو آوټسټینډینګ بالنگ کړی دی نو پېښور زلمی د پی اس ال 2026 فائنل ته کوالیفای شو فائنل به چا سره راځي دا به بل ورځ بیا پته لګي ځکه بل ورځ دویم سیمی فائنل میچ دی بل ورځ به د فائنل پته لګي نو دا مکمل سکور کارت دی د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام